زما نوم دانش افریدي دی. زه پېښور های کورټ کې پریکټس کوم، د های کورټ وکیل یم، لاندې عدالتونو کې هم پیش کېږم. دا نن چې کوم کنونشن دی دا تېره میاشت په بدقسمتۍ نه په چاسده کې یو واقعه وشوله چې په هغې کې یو ځوان زلمی وکیل و، هغه څه خانداني مسله وه، په هغې کې جرګه روانه وه، پولیس ورغلو، په موقع باندې څه توتو میمې وشو، هغه هلک پکې بېګناه ولګېدلو، هغه شهید شو. نو بیا د هغوی په فیملي باندې پولیس نور هم اف آی آر وکړلو او نور کسان هم پکې ونیول، اوچتې کړل پکې، هغوی سره ډېر زیاتې وشولو. پولیس هغه که غونډهګردي ورته وایي او که پولیس ګردي ورته وایي، هغه شی وکړلو او هغه هلک سره یو خو یې شهید کړلو، د پاسه یې بیا د هغه فیملي په بکتربند کې واچولو او ډېر زیاتې ورسره وشو د ټول فیملي سره. نو هغې باندې په ډسټرکټ بار کې بیا وکیلانو سټینډ واخیستو چې بهی دوی پولیس ولې پولیس ګردي وکړله، ولې زیاتې وکړلو. نو په هغې حواله باندې بیا چې کوم ملزم و هغه د هغه لوکل تاڼې ایس ایچ او هغه په یو ځای کې بي بي اې وکړله، ټرانزیټ بیل وکړو، بیا پټ شولو، بیا بل ځای نه وکړه، بیا بل ځای نه وکړه. نو بله د جمعې په ورځ راغلی و دلته پېښور های کورټ نه یې وکړه. هغه سره هلته په چارسده کې د وکیلانو یو قرارداد پیش کړی چې چونکې زمونږ د یو ځوان زلمي وکیل سره زیاتې شوې دی، لهذا پکار نه دی چې زمونږ د لایر کمیونټي نه څوک هم د دې ملزم سره ودرېږي. نو په هغې کې یو وکیل صاحب دلته هغه ته بي بي اې کړې وه، یو یا دوه یا درې وکیلان یو چیمبر والو. نو د هغې په حواله باندې دا وکیلان په احتجاج کې راوتي دي چې اول خو د وکیلانو سره زیاتې نه دی پکار، هغه هېڅ بېسه بېګناه وژل نه دی پکار، او د هغوی د حکومت چې کوم یو قانون جوړ کړی دی لایرز پروټیکشن ایکټ، هغې باندې عمل درآمد پکار دی چې د وکیلانو تحفظ لپاره اقدامات وشي، که هغه په هر ځای کې پېښور کې په نورو ضلعو کې وي. ملک के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और हमारा सूबा तो बिल्कुल बदतरीन हालत में जा रही है। लेकिन चूंकि आज हमारा कन्वेंशन आसिम शहीद कत्ल केस में हवाले से अरेंज हुआ है, तो उस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ। वो ये है कि हमारे कौम ताकसीर का एक जरगा चरसद में मुनक़िद हुआ था और उस जरगे में मैंने IG के सामने 3 सवाल रखे थे और वो पहला सवाल ये था कि आसिम शहीद एक वकील था, आईन और कानून का मुहाफिज था, जबकि उसका SHO जो 11 स्केल का बंदा है वो कौम का मुहाफिज है कि उसने कत्ल क्यों किया। दूसरा सवाल ये था कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तीसरा सवाल ये था कि JIT या जुडिशल कमीशन के लिए आप लोगों ने कोई खातिरख्वाह इक़दाम क्यों नहीं किए। और आखिर में मैंने सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा रखा था कि अगर ये नहीं करते तो आप लोग जो है ना JIT या जुडिशल कमीशन का इनेकाद करें। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारों की तादाद में यहाँ पार्टिसिपेशन वकीलों की तरफ से हुआ है। तो ये आप तारीख भी उठा के देख ले तो ये वकीलों का ये इतिहाद, ये इत्तेफाक बरसों से इसी तरह चला आ रहा है और मुख्तलिफ साजिशें होती जा रही है बातें उसको पाकिस्तान के हवाले से, उसके हवाले से। लेकिन वकील जो है वो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की पासदारी के लिए हमेशा खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी ये लोग इसी तरह अपने उसके लिए, हक़ के लिए, अवाम के हक़ के लिए, जो मजलूम तबका है उसको हक़ दिलाने के लिए ये हमेशा इसी तरह शाना बशाना खड़ा रहेंगे।